مختار تا لیکلی دی. یوازې د میلاد په موضوع ما د کتاب مطالعه کړو، په دې کې چې تا کوم دروغ د الله او د الله د پیغمبر او د قرآن پورې او د امامانو پورې ویلي دي، نو سکان، هندوان او یهودیان او عیسویان به ستا دروغو ته سلام وکړي. زه یو 3 دروغ ستا دلته را نقلوم. یو دا چې تا په دې کتاب کې د قرآن پورې دروغ ویلي دي، چې د قرآن نه تا لیکلي چې دا ثابته ده چې خوشحالي جوړه کړئ او دا ورځ ولمانځئ. ثابته که دا په قرآن کې، تا په خپل کتاب 11 نمبر صفحه کې دلته لیکلي. دارنګې د امامانو پسې دي دروغ لیکلي دي چې امامانو ویلي دي چې دا ورځ ولمانځئ. وایي دا د ائمه کرامو عمل هم دی. په 10 نمبر صفحه کې دي امامانو ته د جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم نسبت کړی دی. زه وایم لعنت الله علی الکاذبین اور ہماری ائمہ کی راہ اور عمل ہے. امامانو نه دا ثابته کا. د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه پورې دي دروغ تړلی دي چې عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایلی دي چې تاسو په نبی علیه السلام خوشحالي جوړه کړئ او د ولادت ورځ ولمانځئ. دا عبدالله ابن عباس په کوم ځای کې ویلي دي؟ په عباراتو کې د غلطې معناګانې کړي دي. د علامه سیوطي رحمه الله عبارت دی را نقل کړی دی چې یستحب لنا اظهار شکر لمولده. د دې معنا دا ده چې د نبی علیه السلام په ولادت د شکر اظهار مستحب دی. او ته په معنا کې داسې لیکلی دي چې زمونږ دپاره مستحبه ده چې د نبی علیه السلام د ولادت په ورځ باندې میلاد جوړ کړو. حالان کې مولد پیدایش ته وایي، یعنی په پیدایش اظهار د شکر پکار دی. او ته په معنا کې دا لیکلی چې په میلاد جوړولو اظهار د شکر پکار دی. د علامه اسماعیل عبارت دی را نقل کړی دی چې من تعظیمه عمل المولد اذا لم يكن فيه منکر. معنی دا ده چې د نبی علیه السلام د تعظیم نه دا هم ده چې د منکراتو نه خالی میلاد وکړي. او ته دلته غلطه معنا لیکلې ده چې د نبی علیه السلام د تعظیم نه یو طریقه دام ده چې د نبی علیه السلام د ولادت ورځ ولمانځي. دی په کوم ځای کې لیکلي د ولادت د ورځ لمانځل دا د کوم عبارت معنا ده؟ بهر تقدیر ذکر ولادت النبی صلی الله علیه وسلم کې خبره نشته. میلاد النبی چې صرف صدقی علمی مجلسی د نبی علیه السلام صفات او معجزې وي، په دې کې خبره نشته. خبره شته په دې مروجه جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم کې ده چې ته پکې ګډېږي، تخصیص شرعي پکې کوي، د لمانځلو عقیده پکې ساتي. او دا ما ستاسو کتابونه راوړي د سیفیانو د نبی علیه السلام په باره کې د قیام عقیده لري. دا الفتاوى الحدیثیه ته ډیره یادې. په دې الفتاوى الحدیثیه کې لیکلي دي چې قیام بدعت ده. او تا په کوټه کې په بلوچستان کې د میلاد په مجلس کې په خپل قیام کړی دی. ما سره ویډیو شته. ته دا د دې فتاوی عبارت پیش کوي په دې کې په خپل قیام ته بدعت ویلی دی. دا د سیفیانو کتاب د حاضر و ناظر محبوب ہمارے نبی حاضر و ناظر ہے. دا بل کتاب دی د سیفیانو، مفتی غلام فرید هزاروی سیفی را دوی لیکلی دی. دی په دې 12 نمبر صفحه کې لیکي چې هر کال په 12 د ربیع الاول نبی علیه السلام زه مجلس میلاد ته وی راغواړم او نبی علیه السلام ته حاضر و ناظر ویلی دی. ستا دغه میلاد د مروجه جشن عید میلاد النبی دا د عربی په کتاب کې نه، د انګریزی په کتاب کې هم نشته. راځه د عربی په کتاب در سره زه مناظرې ته تیار یم، خو د عربی عبارت بم صحیح وای. دا د عربی کتابونه ما ټول کړي الحمدلله. ستا د مروجه جشن عید میلاد النبی په یو کتاب کې هم نشته. وصلی الله تعالی